بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی. ګرانو کتونو کو د خزانه تانې په حدود واحد غړې کې یو ډیره زیاته دردناکه پیښه شوې ده. یو سړی لګي شوی د خپل خزه وجلې ده او د اغې نه پسې بیا ځان وشته دی د په شدید زخمی حالت کې په آی سی یو کې زیر علاج دی. د دې خزه خاوند د واده تقریبا 30 سال شویو. دین مخکم دې سړی د خپل خزا یو ځل په تبر باندې والي و شدید زخمی و. د دې ټول واردات شاته سو وجوهات دي. د دې د جنگ جګړې و په سبا باندې کې دي چې د دې د واده دومره وخت شوی او اغې نه باوجود د دې جنگ جګړې ولې نه ختم شوي. دا واردات څنګه شوی دی په دې کې اوسه پورې پولیس کاروایی څه کړې ده. دا یو ډیر تفصیلی او د عبرت نه ډک رپورټ دی. ضروري وګورئ. انعام خان پرون دلته په واحد غړې کې یو ډیره دردناکه پیښه شوې وه. یو سړی لګي شوی خپله ښځې ویشتې و هغې نه پسې خودکشي کړې وه. دا و سټارټ نه زموږ کتونکو ته ووایه چې دا څه چل شوی و سر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کیسر خان ډیره مننه. پرون د ورځې دا بدقسمته واقعه شوه. پولیس ته اطلاع میلو شوه چې په واحد غړې کې یو کس خپله کور والو ویشته او بیا خپل ځان ویشتو. پولیس مونږ یو ټیم الارج ته روان کو، بل ټیم چې دی نو هغه موقع ته لاړو. په الارج کې دا د زخمی کس د ده نامه مینهدار د ده زوی زبیر رپورټ کوي چې زما والد صاحب اول زما والده او بیا خپل ځان باندې فایر وکړو نو هغه په سر ولګېده، په موقع باندې وفات شوه او دا مینهدار چې دی نو د کرټیکل حالت کې و. دغه رپورټ وکړو او پولیس چې دی نو اف آی آر درج کړو، د تفتیش آغاز وشو. موږ خپله د موقع ویزټ وکړو. د موقع نه پسټل، خول کارتوس او بلډ چې دی نو هغه موچت که او معلومه دا شوه چې مینهدار بیسیکلی د افغانستان اوسیدونکی دی چې اوس دا ټیم په واحد غړی کې د کرایې په کور کې اوسېدو او د ده کور والا دا بیسیکلی د چارسدي اوسیدونکې وه او پاکستانی ده چې 30-32 سال مخکې د سره واده شوی او د دې بچي دي، بلکې واده کړي بچي دي. خو دا مینهدار چې و نو د ذهني حالت د ډېر درست نو، ځکه چې د دې نه څه ټایم مخکې هم د کور کې په تبر باندې ګزار وکړو او دا ښځه په سر زخمي کړې وه. او اوس چې دی نو پته نه لګي چې په څه وجه باندې دی تېش کې راغلی دی. د کور والا مدرسې ته تللې وه، د مدرسې نه دا واپس کور ته را روانه وه چې په لار کې د په پسټل باندې په هغې ډز وکړو او ولې هغه ویشته په سر باندې وفات شوه په موقع او بیا په خپل ځان ډز وکړو. سر د مینهدار چې کوم دی د څنګه تاسو وي د دې فیملی وایي چې کله کله به د دماغ داسې ګډوډ شو، د کار روزګار څه پته لګي؟ اصل کې دا ټول غریب خلک دی او دی به په کور کې څه د کړایې سلایې کار کولو، څه ټوپۍ وغیره داسې څیزونه بیا جوړول. د ده چې کوم بچي دی زبیر دی ځي سبزي منډی کې مزدوري کوي او وګورئ چې کوم خلکو بیکګراونډ چې دی نو هغه د غربت سره تړلي وي، د هغې مسلې مسایل ډېر زیات دي. او بیا چې څه غربت شي، څه د تعلیم کمی شي، څه ګڼ بچي شي، نو انسان چې د هغه ذهني حالت چې وي نو هغه بیا سټیبل نی او دغه سره چې دی نو ډېر مسایل چې دی هغه راځي. بیا هغه د پښتو یو متل دی چې وی عقل کمی نو تل به په خونه غمی. نو بعضې خلک داسې چې هغې د نان ایشوز نه ایشوز جوړوي. د هغې که تعلیم کمی وي، که غربتي پیسې ټکي نه وي، که ماشومان ګڼي، خو په کار دی چې د هغې مطابق خپل ضروریات مینیج کړي او د خپل کور کې خپلو بچو سره، خپلې ښځې سره د هغې مطابق هغه خپل تعلق برقرار وساتي. خو بعضې خلک داسې چې هغې له د دې طریقې کار نه ورځي او هغه خلک چې نو هغې مسلسل په مسلو مسایلو کې را رواني. سر اوس دی ډېر شدید زخمی دی او په آی سی یو کې دی. داسې کیس کې که فرض کو دی بچ کېږي نو بیا د خلاف به قانوني کاروایی کېږي؟ دا هغه خلاف پراپر اف آی آر درج شوی دی او زخمی حالت کې هغه گرفتار کړی شوی دی په الارج کې. نن د هغه جوډیشل کسټډي چې ده نو هغه هم شوې ده. که د صحتیاب شو نو د هغې نه بعد به
د پراپر چې دی نو کسټډي اخیستې کېږي او د انویسټیګیشن چې کوم دغه دی تکمیل هغه به نه کېږي. دې څه وایي چې دا تماچا د مطلب پهله نه سوچ کړی و د که نه په دغه ورځ باندې چېرته نه راوړې وه دې څه معلومات شوي؟ بعد وقوع چې دی نو دا کس مسلسل په کومه کې دی، بېهوشتیا حالت کې دی او دې چې دی نو د خبرو اترو جوګه نه دی. انعام خان مونږ زیات ریپورټس چې جوړو نو د ښځې خاوند جګړې ډېرې زیاتې کېږي، جوبل هم پکې کېږي، مرګ هم پکې کېږي. تاسو ایز اے پولیس افسر تاسو دومره شکایات څومره راځي؟ مطلب دې خبره کې زما دی کې خبره کې څه حقیقت شته؟ کیسر خان ستاسو خبره بالکل درسته ده. که موږ نن سبا وګورو نو د ښځې د خاوند یا د خاندان په دننه د مسلو مسایلو دا چې دي دا ډېر سیوا شوي، ریشو سیوا شوې ده او زیات تر وجه دا ده چې که وګورئ نو د خلکو خواهشات سیوا شوي دي. که موږ خپل خواهشات محدود کو، موږ په خپله برخه باندې یا په خپل دغه باندې صبر وکړو، بل ته نه ګورو، نو زما په خیال بیا به دا مسلې مسایل کمیږي. خو که تاسو زیات تر وګورئ نو د موبایل دور دی، مخکې خو داسې دور و څوک په کور کې دننه نو د بل د کور ورته پته نه لګېده، د بل کلي ورته پته نه لګېده، د ښار پته ورته نه لګېده. اوس خو دور دومره تیز شو چې که ته هر ځای کې ناست نو د دنیا د ګوټ ګوټ نه ته خبرېږي چې په دنیا کې کمې تبدیلۍ روانې دي، په دنیا کې څه کېږي، خلک څه قسم زندگی تېروي. نو زیات تر خلک دا کوي چې هغه خپلو وسایلو ته نه ګوري او خپله زندگی چې دی نو په عیش عشرت تېرول غواړي. یا دا وشي چې په کور کې بعضې خلک په نشو مشو کې مخته وي. که فرض کا چېرته د کور کې داسې کس وي چې هغه په نشو تماشو کې اموخته شي نو د هغې دپاره هم پیسې پکار دي. بله اړخ ته چې د آمدن ذریعه ني او د سر مزدوري وي نو دغه څیزونه چې دي نو دا پکې نه کور کېږي. چې کله د دې ضروریات نه پوره کېږي نو د هغې ریزلټ چې دی نو هغه په مسلو مسایلو د هغې نتیجه وي، جنګ جګړې به بیا خامخا کېږي. سر څنګه تاسو خبره وکړه نو واقعي دی لږ وخت کې داسې مړي هم ډېر زیات شو چې خلک وایي ملزمان په نشه کې وو، نشې کولې او هغې والا دماغ خراب کړی وو. نو که کومو کورونو کې دغسې نشیان وي یا داسې ذهني مریضان وي او کور کې جنګ جګړې وي نو دغه خلکو ته تاسو څه مشوره ورکوئ بطور پولیس افسر؟ دا سوال خو ستاسو چې دی نو وګوره ډېر پیچیده سوال هم دی، خو داسې ده چې یوازې د نشو هم ټولې وجې نه دي چې ذهني پریشاني یا چا سیوا ده یا د چا ذهني حالت خراب دی. که وګورئ نو دن به دن چې دی نو ذهني امراض هم سیوا شوي دي. که هغه وایي بعضې وایي چې یاره په خاندان کې دننه رشتې مه کوې، دا مسایل جوړېږي. نو ډېر مسایل د هغې نه هم جوړ شوي دي او ډېر چې دي نو هغه د ضروریات غربت او هغې باندې بوجونه هغې سره هم چې دی نو پرشر په انسان راځي چې هغه پرشر بیا هغې ته ټینګ نشي نو اټومیټیکلي هغه ذهني حالت چې دی نو هغه خرابېږي. یا دا وشي چې تربیت کمې دی، د عقل او فکر نه کار نه لي او هغه چې دی نو هغه خپل مسایلو ته چې دی نو هغه لیول سره نه ګوري، هغه توجه نه ورکوي چې هغې ته کومه پکاري. یا فرض کا په ټایم باندې خپلو بچو ته هغه توجه ورنه کړي چې هغې ته کومه توجه پکاري. یا دی چې ښځه خاوند یا بچي چې دي نو هغې د یو بل په طبیعت باندې د یو بل د هغه ذهني کم لیول چې دی نو په هغې ځان نه پوهېږي چې یاره زما د ښځه ده دې سره به څه طریقې سره د دې د ذهني لیول سره ټایم تېروم، یا ښځې دا سوچ نشته چې زما دا خاوند چې دی نو د په څومره مسلو مسایلو کې ګیر دی یا خپلو بچو ته نه ګوري. نو چې کله دي هغې مطابق هغه د یو بل کالکولیشن نشي کولی، یو بل انډرسټینډنګ چې دی یو بل سره انډرسټینډنګ نشي ساتلی نو بیا دا مسلې مسایل به خامخا راځي. طارق خان څنګه چې د وقوعې څه ډیټیل چې کوم واخو ډي اس پي صاحب وویلو کله تاسو ته اطلاع میلاو شوه موږ دا اورېدلي وو چې د زنانې په لاره کې ویشتې وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه کیسر صاحب. بالکل څنګه چې ډي اس پي صاحب پوره ډیټیل سره دا کم انفارچونیټ انسیډنټ و دا یې وویلو چې کله موږ ته اطلاع میلاو شوه نو موږ موقع ته لاړو، ډي اس پي صاحب هم موږ سره و هلته سپاټ ته چې کله موږ لاړو نو دا زنانه چې کوم و نو دا مدرسې ته تللې وه. د مدرسې نه په واپسۍ کې چې کوم دی نو د ده د خاوند چې کوم دی دا ورته ولاړو او په سر باندې ویشتې وه، مړه وه آن د سپاټ او بیا خپل ځان هم ویشتې او پسټل
دغه شانتې چې کوم خالي خول دي ورسره چې کوم دی نو بلډ دی دا مونږ په سپاټ باندې چې کوم دی کلیکټ کړو. یو ډزې کړی په ښځو په ځان دواړو باندې؟ بالکل کم یو پسټل دی دا استعمال 30 بور پسټل دی سره. د دې زوی چې کم په دې کیس کې مدعي دی زبیر هغه سو ویلي نه دي چې د مخکې یو ځل جنگ جګړه شوی و دا دی جنگ جګړه به کېدی پس بالکل د دوی چې دا کم کمپلیننټ دی دا زوی دی د په فردوس کې سبزی منډي کې کار کوي چې کله بیا رالو سپاټ ته موږ راوغوښتو نو هغه ویل چې زما د والد صاحب چې کوم دا ذهني تور باندې ډېر ټیک نو د مخکې چې کم دی نو جنگ جګړه شوی و کور کې او په تبر باندې چې کم دی نو د خپله ښځه وهلې وه. مطلب دغه ټایم سره جګړه د دې نه ده شوې مطلب پیل دغه ذهني توازن صحیح نه نه جی نه د دې په دغه ټایم باندې څه جګړه مګړه نه وه شوې او دا ښځه ښه په روټین سره مدرسې ته تللې وه او واپسې کې چې راتله والله عالم د دې سړي ذهن ته څه راغلي څه خبره اتره وه نو په لاره کې چې کوم دی دا وجلې وه خپل ځان یې ویشته. ګرانو کتونکو تاسو د دې دردناکې پیښې ټول تفصیل چې کوم هغه واورېدو. زه ویم نن سبا د مهنګایۍ او چې کوم وخت را روان دی هر کور کې څه نه څه پریشاني وي داسې زه ویم ډېر کم کورونه به وي چې په هغې کې به څه پریشاني نه وي. د چا پریشاني به مهنګایي وي د چا پریشاني به د بچو سبقونه وي د چا پریشاني به د بچو یا خپل روزګارونه وي خو ډز چې کوم دی هغه کله هم د دې ټولو مسلو نه حل دی او نه په ډز باندې مسلې حل کېږي. د چا هم چې څونه مسلې وي څه مسلې داسې وي چې هغه پولیس سره بیانې دی شي څه مسلې داسې وي چې په خاندان کې خلکو کې نول پکار وي نو ډېرې مسلې زمونږ د پښتنو معاشرې ته وګورو په پولیس باندې یا په جرګو باندې بلا شي مسلې حل کېږي نو همدغه یو طریقه کار دی دغه خپلول پکار دی د ډز نه ځان ساتل پکار دی. دې سړي خپل هغې ښځې له زندګي ختمه کا کمې چې دې سره 30-32 سال تیر کړي بچي ول دې ځای ته را رسولي خدمت یې ولا کړی دې سړي دومره غوسه کړې ده چې د خپل ځان هم ویشتی دی هغه مرګي حال په هسپتال کې پروت دی نو لږ د سوچ نه کار اخیستل پکاري او مسلې په افهام و تفهیم حل کول پکار وي. ډېره مننه.